د مړي د مخ د کتو په باره کې چې د مړي مخ څوک څوک لیدی شي، د دې په باره کې دا خبره یادول ضروري دي چې شریعت کې موږ ته د پردې حکم شوی دی، د غض البصر حکم موږ ته شوی دی چې موږ به خپل نظر ښکته ساتو. اوس دا نظر به موږ ښکته ساتو برابره ده که دا مړی دی او که دا ژوندی دی. لہذا خپل مړي ته کتل جایز دي، پردي مړي ته کتل ناجایز دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام ویلو چې یا علی لا تنظر الى فخذ حي ولا میت. علی ګورې نه به د مړي پتون ته ګورې نه به د ژوندي پتون ته ګورې، ځکه چې پتون عورت دی نو دا د مړي هم عورت دی او دا د ژوندي هم عورت دی. په دې بنیاد باندې زنانه د خپل ورور مخ ته کتلی شي، ورور د خپلې خور مخ ته کتلی شي، ښځه د خپل خاوند مخ ته کتلی شي، خاوند د خپلې ښځې مخ ته کتلی شي. الغرض چې د چا سره نکاح نه کیږي د هغوی مخ ته کتل جایز دي، او د چا سره چې نکاح کیږي د هغوی مخ ته کتل ناجایز دي. اصل مسله هم دا ده. په دې غرض باندې زمونږ په دې علاقو کې بعضې داسې رواجونه جوړ شوي دي چې هغه ډېر زیات خطرناک دي، او په دې خادو کې په دې غمونو کې موږ د شریعت اصول په عمل کوو، په هغې باندې موږ اړو عمل نه کوو. یعنی زنانه د یو کلي نه او د بل کلي نه او د بل کلي نه د لرې لرې نه به راځي او پردي مړي لا، نو ټیک ده د غم خادۍ دپاره د یو بل کره تلل په دې باندې څه پابندي نشته دی، خو چې کله زنانه یو ځای ته رالله او دغه مړي سره د ده پردي حکم دی، لہذا یو طرف ته دی کیني او دغې مړي ته دې نه ګوري او هغه ښځې هم دې نه کور نه خفه کېږي چې یاره دې ولې زموږ مړي ته ونه کتل. نو په دې طریقه باندې به انشاءالله دا مسله دا به حل کېږي. لہذا د مړي د مخ د کتو په باره کې دا ده چې د مړي مخ ته کتل جایز دي، د مړي ښکلول هم جایز دي، مړي ته کتل هم جایز دي، د کفن ورکولو نه مخکې هم جایز دي او د کفن د ورکولو نه وروسته هم جایز دي. دا داسې د پابندۍ خبره په دې کې نشته دی، مړي ته کتل جایز دي. البته د شریعت د حدودو دننه به دې ته سړی ګوري. په دې بنیاد باندې هغه چاته کتل چې د هغې سره نکاح نه کیږي او هغه چاته نه کتل چې د هغې سره نکاح کیږي. یو مسله په دې اړه کې یو ډېره بله مسله چې زما ورته یو ملګري توجه راګرځولې ده هغه دا ده چې عام طور باندې کله د جنازې ټیم پوره شي او میت او لاش کله خلک راوچتوي، نو ظاهره خبره ده په دې کې ډېرې محترمې زنانه راغلي په کور کې ناستي او بله دا چې د زنانو یو مجلس یو ګیدرینګ په دغه دوران کې نو زنانه اکثر بې پردې ناستي، مخ ښکاري، لاس ښکاري، بې تکلفه ناستي، بل د غم کیفیتي نو دغه شان ناستي. او په دې دوران کې د کلي هر کس و ناکس رامنډه کي یو 20 کسان او 13 کسان او د جنازې کټ اوچتوي. نو په دې دوران کې زنانو پرده نه کیږي، نارینه زنانه یو بل سره نظرونه ولګوي، د هغې د وجې نه مفاسد جوړېږي. په دې وجه باندې طریقه دا ده چې کله یو سړی میت او لاش راوچتوي نو په کار ده چې د دغې کور بعضې با اعتماده نارینه چې ښه مشران دي او با اعتماده دي د دې مړي د کور خلک دی، نو خپل کور ته خو سړی خامخا تلی شي، نو 4 کسان زیات نه زیات دی ننوځي، یو کټ دی یو په یو بلبل 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 په 4 کسرې دا لاش راوچت کی او کنی نو د کور زنانه دی ورسره تعاون وکړي د ګیټه پورې دی راوباسي او د ګیټ نه بار دی بیا نارینه ولاړي او دا لاش دی بیا ریسیو کړي او د هغې نه پس دی بیا جنازګاه ته ویسي. که 4 کسان بالفرض نشي وړلی، کشران دي، مړی دروند دی نو خیر دی 6 کسان دی ننوځي، 15 کسان دی ننوځي. خو دا کومه طریقه چې زمونږ د نو دا بالکل غیر شرعي ده چې په دې مړو کې موږ بالکل د پردې خیال نه ساتو. یو مړي ته د کتلو په حوالې سره بیا د لاش د راوچتولو په حوالې سره دا یو ډېره غټه مسله جوړه شوې ده. او بله دا نن سبا خو مسلې دا دي چې بس سیاسي جنازې دي چې کله یو سړی داسې د هغه مقصد دا د خلکو نه زه ووټ والمه یا د خلکو مخې ته شمه، نو دا چې کله لاش راوړي نو دا به ورمنډه کي او د جنازې کټ به په اوږه باندې کیدي او بازونه به د خپل اوږه لاندې کوي او بیا چې کله جنازګاه کې لاش کېښودلی شي نو دا به په منډه منډه راشي او مخامخ به ولاړ لاسونه به اوچت کي او داسې دا سر به وخوځي چې ډېر زیات پرې بابا باندې خفه یم. نو دغه طریقې ټیک نه دي، بس دا جنازه اندی په خلاص باندې او دا عبادت ګڼل ان شاء الله تعالی په دې کې خیر ډېر زیات دی چې په دې طریقه باندې سړی د مړي خدمت وکړي، جنازې له راشي. یو حدیث کې د یو قرات ذکر راغلی دی، په بل حدیث کې د 2 قراتو ذکر راغلی دی چې څوک صرف جنازه وکړي او لاړ شي الله یو قرات اجر ورکوي، او چې څوک بیا د مړي خدمت هم وکړي په کفن دفن کې میسه والي نو الله رب العالمین ورله بیا 2 قرات اجر ورکوي. دا خبره شوه.